على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الإيمان، شكر الإسلام، شكر النبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الملك كله، يا محسن يا منعم يا محسن يا منعم يا منيب يا قديم الإحسان، أحسن إلينا بإحسانك القديم. محترم حاضرين، بالخطبة ظلم مطالب شكم بيانكم ظلم نتيجة لو يداد حقيقة كده ظالم ظلم دا بخبر ځان باندې مظلوم ته بخلای درجه ورکي او الله به تخبل رضا نصیب کوي او الله به امداد کوي، الله به دعاګانې قبلوي. خو ظالم بخبل ظلم بخبل ځان ظلم کوي. الله دې د هر قسم ظلم نه موږ ته نجات راکړي. آخر نتیجې بزرګان محققینو دا فرمایلي دي چې کله د ظالم ظلم زیات شي نو هغه دا فیصله ښکاره کړې ده، مفتي صاحب ته به شاید هغه صاحب معلوم وي، په نوم ماته نوم نه دی یاد، فرمایي چې کفر سره او شرک سره، کفر سره شرک سره چې مشرک او کافر منکر دا ډېر لوی ظلم دی په ځان باندې دا حکومت. لیکن د کفر او د شرک سره بادشاهي ملک پاتې کېږي، د کفر سره ملک او بادشاهي پاتې کېږي، د کافرو او د مشرکانو بادشاهي پاتې کېږي، یعنی جاري موجود دی. خو د ظلم سره ملک او بادشاهي ختمېږي. الله دې زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، الله دې زموږ دې ملک حفاظت وکړي، الله دې زموږ دې ملک د مسلمانانو حفاظت وکړي، الله دې د آل حقو دعاګانې قبول کړي او دې ملک کې د خدای عدل انصاف راولي. او موږ به دا دعا ده چې خدایه زموږ واکدارانو ته هدایت نصیب کړه، ته د قدرت خاوند دی، موږ په دی پرځونه ده چې دی ستا هدایت قبول کړي، ستا د دین شیطایان وګرځي، ستا د دین فکر ورسره پیدا شي، نو دا به مبارک عمل دی ته خدای نصیب کړي، دنیا به هم ښایي، آخرت به هم ښایي، ملک به هم بچي، ملک به هم بچي. او که داسې نه نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي دا ملک په وینو حاصل شوی دی، د علماو په انصاف کې شهیدلي دي او په جیدونو کې هغه چې کوم دی ځوړند کړي شوي دي. تاسو تاریخ د علماو د هند راوباسئ او په قطار یې شهیدان کړي ده، په سړکونو کې انګریزانو هغه په سولۍ باندې ځوړند ساتلي دي، دا په هغه وینو باندې خالي شوی دی. خو الله دې زمونږ ټول چې کوم دی حاکمان، صالحان، مؤمنان، کاملان او د دین په طرف کې الله دا جذبې نصیب کړي، او خدای دې ورته معافي وکړي، خدای دې موږ تاسو ټولو ته معافي وکړي چې دا ملک بچکوري، نو دا به په دې چې زمونږ حاکمانو ته خدای د خپله جانبه هدایت نصیب کړي. او موږ پرځونه دا ده، دعا هم دا ده چې خدایه زمونږ د دوی نه وړوکي پورې حاکم الله ذوالجلاله ته خپل مقبول وګرځې او ته دې د دین کار واخلې. بس زمونږ عاجزانو دغه دعا ده، باقي د ملک حفاظت باندې راځي. الله دې زمونږ دا ملک او دا مسلمانان بچ کړي. به هر لحاظ سره یو دعا معصوره غالبا راځي، یا ابن آدم، ای بني د آدم زویه، علی نبینا علیه السلام، فرغ لي قلبک، دا زړه دې ما ته خالي کړه، دا زړه
د زړه دوی عرش دی دوی میدان دی خدای دا زړه دا وطن د زړه دې ما ته خالي کړه نو څه به وکړم زه به تا د دوه انعامه درکړم املأ صدرک غنا زه به ستا سینه د غنا نه ډکه کړم بلکل ته به داسې اسدحا دي چې ستا به پسې پروا وي او ته به خوشحاله یې تا ته به سکون میلاو شي او اکبر حاجتک ما ته پته ده چې ته محتاج یې هر څه ته محتاج یې ګوره ستا حاجتونه ما ته معلوم دي زه یې په پوره کولو قادر یم نو ستا حاجتونه به م پوره کړم د دین وي د دنیا وي د اولاد وي د ملک وي هغه به درته پوره کړم خدای دې زموږ د ملک حاجتونه م پوره کړي په هر صورت سره دا دواړه انعامه پسې راځي چې زړه دې ما ته فارغ کړه د دې وجې نه دې کې د صوفیانو دا یو مقوله ده چې تخلي وکړه د زړه زړه دې خالي کړه فارغ کړه انو الله ته زمونږ په پښتنو کې شاعر چې کوم دی رحمان بابا تېر شوی دی د هغه په دیوان کې دا بیت زما ډېر خوښ دی او چا ته به خوښ وي هغه دا دی د غیرو مینې دې په زړه انبار کړي ودي د غیرو مینې دې په زړه باندې انبار کړي ودي په کعبه کې بوتان نه باسي ودي د غیرو مینې دې په زړه کې ولې انبار کړي او په کعبه کې چې دا عشر دا دی د الله نظر عنایت په زړه باندې راځي انو په دې کې چې کوم د بوتان ولې ونه ایستل اوس دې دا کې خدشه راځي چې اولاد سره به مینه ني بیبي سره به مینه ني طبیعي طور سره چې کوم دی د دنیا د نعمتونو سره به طبیعي طور مینه ني ده او هغې سره دا مینه چې کوم دی طبیعي ده د استاد د شاګرد سره مینه ني د شاګرد به د استاد سره مینه ني د مور او پلار به د اولاد سره مینه ني دا مینې خو به خامخا وي د ګاونډي سره چې ښه ګاونډي نو مینه به وي خپل سره چې د مینې ګډون وي هغه سره به مینه طبیعي نه وي به لیکن دا مینه چې کوم دی دا حقیقت کې د الله د حکم نه ده چې بیبي سره به مینه ساتي د هغې حقوقو به لحاظ کې د اولاد سره به مینه ساتي دا داسې ده لکه ما سره دې مینه د اولاد بهتر تربیت وکړي بهتر مسلمان دې جوړ شي د خلکو دپاره د کردار خاوند وګرځي د ښو کارونو انو اولاد سره به مینه او دارنګې چې کوم دی د دنیا نعمت اسانۍ سره به مینه نو دا مینه چې کوم دی طبیعي ده دې مینې سره دا مینه حقیقت کې د الله د مینې د هغې سره ټکراو نه خوري دا د الله په مینه به دا مینه وي خامخا وي خو حقیقت کې دا ده چې د غیرو مینې دې په زړه انبار کړې ولې په کعبه کې بوتان نه باسي ولې نو اوس دا دی چې د غیرو مینې په داسې حال کې شي چې زویه دی ستا ورسره مینه ده تربیت به ده کې دعا به ورته کې دا به کې خو کله که زوی د نبي علیه الصلاة والسلام په ناموس هم ډو چې خدا نه خوښه نعوذ بعزت الله نو بیا د زوی مینه به لاندې د خپو کې بیا د زوی مینه به د خپو لاندې کې او څه به کې د نبي علیه السلام مینې نه به ورسره ورکې بلکې چې وخت دې رسي نو تا دې مټي خیر ته خو ته یې پرېنه دا په وخت د امتحان کې اصل مینه چې کوم دی هغه د خدای حکم دی چې اولاد سره به مینه ساتي تا سره به مینه ساتي خو چې موقع راشي د الله د دین خبره راشي بل طرف د الله د بېدینۍ خبره راشي نو ته به بیا هغه دوست د بېدینۍ پرېږدې او هغه دوستي به د الله او د رسول اخلي ځکه چې دی د الله د دین بدخوا دی نو ده سره به ته مینه بیا کټ کې اگر چې څومره کټ مینه بل دا ده چې د خپل سره د مینه ده حقه ګواهي به نه پټې چې خبرې هغه به شهادت کې لیکن
چې مینه دې د ګاونډي او د خپل سره د مینې داسې راشي چې د هغه دپاره ناجایز شهادت راشي، نو بیا به په هغې پرېږدي، هغه ناجایزه مینه به نه ساتي او هغه ناروا شهادت به نه کوي، د دروغو شهادت به نه کوي. نو شیطان چې یو طرف ته مظلوم شه، بل طرف ته ظالم شه، نو د ظالم چې کوم دی دا هم مرسته به نه کوي چې هېڅ وس پرې نه رسي، هېڅ وس پرې نه رسي. نو بیا د ظالم د ظلم په مظلوم سر باندې د هغې سره زړه کې به د الله نه نفرت ساتي. داسې نه چې ظالم ظلم وکړي او یو مسلمان بلا وجې شهید کړي او دی وایي چې ښې وشو چې ختلې کې خلاص یې کړه خلک دی، نو دی داسې دی لکه قاتل سره قاتل دی. په هر صورت سره مینه طبعي، مینه هغه چې د الله او رسول حکم دی هغه به د ټولو سره ساتي، خو چې کله مقابله راشي د هغه د مینې او د الله د حکم د مینې، نو بیا به قرباني څه کوي؟ مینه به د الله اخلي. بس دا حقیقت دی، د غیرو مینې د زړه باندې انبار کړې ولې دی په ناجایزو کې مینه ساتي. دا ټول مؤمن به مؤمن سره مینه ساتي، لیکن داسې نه چې په ناجایزو کې دی بیا استعمالوي، د هغه دپاره به ناجایز شهادت کې دا دې نه به بیا ځان ساتي. نو دې وجې نه تخلي چې کوم دی د زړه د غیر چې د دنیا محبت دې راغی، دومره راغی چې د الله مینه دنه پاتې کېږي. بیا طبیعي مینه خو مکان سره وي، ښه لباس سره وي، خو خوراک سره وي، خدای ورکوي، لیکن اختیاري مینه دی چې کوم دی نو هغه اختیار کړي د غفلت او د هغه شي چې الله هغه نه خوښوي. نو د دې وجې نه مینه اختیاري چې کوم دی په هغې باندې انسان الله نیسي چې مقابله راشي د حق د باطل، نو دی حق پرېږدي او باطل هغه مینه اختیار کړي، دا مې خپل دی، دا مې رشتهدار دی، دا مې مشر دی، دا مې احسانات یې را سره کړي دي، دا نیټینګ دی، هر څه به په شا کې د الله چې کوم دی هغه حق طرف ته به ته چې کوم دی نو میدان کې. بس دا د غیرو د مینې نه تا ځان وساتي. او چې کله د دنیا مینه زیاته شوه نو هغه بیا حرام هم کوي، ظلم هم کوي او ناجایز هم کوي، د الله په غضب کې ګرفتارېږي. خو یاد ساتئ اللهم اني اعوذ بک من غضبک والنار، خدایه زه ستا د غضب نه پناه ستا په عظمت غواړم، والنار او د اور د جهنم نه الله جل جلاله زه ستا په عظمت پناه غواړم. دلته چې اور د جهنم یې رسو کړو، غضب یې مخکې، نو د دې نه علما ناست دي، دوی ته بهتر معلومه ده چې د الله غضب چې کوم دی دا د اور د جهنم نه ډېر اوچت دی. نو خدای دې موږ د خپل غضب نه بچي. او غضب یې په څه دی چې دی د الله حکم ماتوي او د الله مرضا په ځای د شیطان مرضا او د شیطان د ملګرو مرضا. نو د دې وجې نه دا محبت چې کوم دی د غیر د مینې په زړه باندې انبار کړي، ولې چې د دنیا دپاره دی بیا آخرت تباه کړ او ظلم دې شروع کړ، حرام دې شروع کړ او زیاتې دې په ځان وکړه، ظلم دې په ځان وکړه. د دنیا کې هم سزا واري راځي، آخرت کې هم سزا واري. نو د دې وجې نه تخلي د زړه د غیرو نه هغه هم دا شی دی چې د غیرو مینې دا په مقابلې اختیار په وخت کې لاره موردي دي. الله وایي ښه سلوک به ورسره کوي او دعا به ورته کوي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دا د مور او پلار حق دی، خو که ناجایز درته وایي نو ناجایزو کې دی نه منې، هغه مینه دې په ځای ده، خو ورسره حساب، لیکن ناجایزو کې به د پلار مور خبره نه اوري، ناجایز کې به د پلار مور خبره هم نه اوري. بس الله دې زموږ او ستاسو د الله او د رسول مینه نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.